جب کېدل امن راوستی شي چې ژبې پرې کړو نه وای پټ پټ په خپلو کې ګونېږي خو یارېږي دلته هر سړی ځورېږي خو یارېږي ستا د ظلم ستا د جبر په دې لوبه دغه چپ خلک پوهېږي خو یارېږي ځکه د وطن په ننګ قربان نه شوې شمه به دې بله په مزار نه کم وخته تر هغې به مې خاموش نه کړې څو چې د وطن زلمي بیزار نه کم دا نننۍ غونډه چې دا پر امن احتجاج دی امن موږ غواړو نو دا څه خیرات نه دی چې دی به یې ماله په زکات کې راکړې او زه به دې سوال کوم امن زما حق دی دا څه خیرات نه دی چې زه به زکات غواړم او دی ته به زه سوال کوم چې ماله امن راکړه د پاکستان په آرټیکل په 284 نکات کې آرټیکل 9 کې ما ته دا خبره کړله چې تا ته به زه امن پرووایډ کوم دا ستا دا د ریاست او د حکومت ذمهواري ده چې امن راکړې ماله زه به سوال نه کوم د امن په باره کې چې موږ له امن راکړه څومره سټرایکونه وشو څومره هلې ځلې وشوې پرون چې پخوا ذخیله ګلي باغ کې راکړه مواقعه راله د ماشومانانو ګلان دیم نه دی پاتې په کول عام روډ راځي داسې په په ګاډي باندې د سکول کوي او بیا وایي دا خو نامعلوم افراد دي دا څوک دي موږ خو یې نه پېژنو د دې خو ذمهواري د انتظامیې ده ستاسو ده تاسو پیسې الی موږ ټیکس درکوو مهرباني وکئ زمونږ نه موږ چې ټول ولس راپاڅي موږ چې ښځه پلې شوي نه یو خدای شته که موږ راپاڅو په موږ کې شعور نشته په موږ کې شعور نشته په موږ کې عقل نشته د تعلق دپاره موږ څه نه کوو په 100 روپۍ موږ خپل اوټ خرڅو خپل ضمیر خرڅو د تعلق دپاره موږ څه نه کوو که دلته یو کرپټ او غلط سړی رانیسي 100 ورسره نور ملګري کېږي دا معاشره ده دلته خلک کوئی چپ شي دا خبرې مه کوئ چې دا خبرې نه کوو څه به کوو که چپ کېدل امن راوستی شي چې ژبې پرې کړو رضانه د مرګ نه یارېږي یو پیر درته الله ویلي د مرګ نه یارېږي الله درته یو پیر ویلي کل نفس ذایقة الموت په مخ د ځمکې ژوندی څیز نه پرېږدم الله وایي د څه نه یاره د مفاداتو په سر راغستی مفاداتو ته دې زیان رسي چې ته د حق خبره نشي کولی زما بچي دې دوی به څنګه د جشن ازادي وکړي ځه د کوره راوځي مور یې هلته په غم کې پرتې چې زوی به مې مړ لاځي که ژوندی به راسي په وینو کې لت پت به راسي د ماشومانو په زړونو کې دې وحشت خور کو وینه دې خوره کړه نن چې ماشوم ناست دی دومره پوکس د هغه په خپل سبق باندې نه دی لکه څومره چې په بهر سوسایټۍ باندې دی چې د کوم طرفه به راباندې ګزار کېږي مونږ په خپله خاوره د ازادۍ جشن هغه قومونه منوئ چا چې د ازادۍ میوې خوړلې وي چا چې د ازادۍ مزې اخیستې وي زه د څه جشن منو کم زه د پښتون د بې چپلو خپو جشن منو کم زه د پښتون بچي د سرتور سر جشن منو کم که زه د هغه پښتون جشن منو کم چې پرون ما ته په وینو کې په ګلي باغ کې په وینو لت پت پراته وو زه د هغې جشن منو کم مهرباني وکړئ ټول پښتونخوا ته یم ټول خپل غریب ولس عوام ته یم ریاست کم چې په واکدارانو کرسو ناست هغو خو غلي دي هغو غوسه نه وی هغو خو چې وټونه راشي موږ بیا زنده‌باد او د مرداباد نارې وو خو چې کله د امن سخت راشي نو بیا څوک غږ نشي کولی نام جتنا بھی مقدس استعمال کیا جائے اگر نیت میں فتنہ ہے تو تمام کوشش فتنہ ہو جاتی ہے جس طرح سے علیم اقبال فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ